رژي هسپتالونه خو زما په خیال باندې د سر راډوله شته دی نه، یو په قذافي کې یو بي ایچ او ده او نورو داسې په نږدې زمونږ دین بهار کلي یا کولاله کې نشته دی هېڅ قسم د کورونه که شوي دي نو هغه هسې انفرادي خلکو له شوي وو او کولاله کې پرایمري سکول د جینکو نشته دی، نو دغلته خلک راځي، ماشومان دغلته جینکۍ تعلیم کوي. ستاسو په دغه علاقه کې بعضې علاقې داسې دي چې په دې دور جدید کې هغې ته د بجلۍ نظام نشته، بجلي درهم برهم ده، هغوی اوس هم د لاټین او د ډیوې رڼا ته ناست دي. په دغه هکله به ستاسو زما نوم منعیم خان دی او تعلق مې د کولالې دین بهار کلي سره دی. ستاسې د چینل شکریا ادا کوم د وطن ټي وي چې تاسې راغلئ او زموږ تاثرات اورئ، ډېره مننه. مونږ خو د باجوړ څخه مخکې چې ورته پاټه ویلی کېدله باجوړ ایجنسي وه، او اوس چونکې پاټه انضمام وشو نو زموږ د حلقه د باجوړ څه ده او زموږ د حلقه PK100 دې ته ویلی کېږي. زمونږ علاقه خو تاسو ته پته ده چې تقریبا حکومت پاکستان 60-70 سال وشو، خو چونکې پاټه وه، په پاټه کې خو چند ملکانان او هغو ته به کارونه کېدل، عام ولس د دغه ترقیاتي کارونو نه محرومه پاتې شوي. اوس چونکې د پاټه انضمام وشو نو عام خلکو ته هغه د ووټ حق هم میلاو شو او د هغه خپل اواز اوچتونې حق هم ورته میلاو شو. نو الحمدلله دا ځل 2017 کې چې کوم صوبایي الیکشن وشو، په دغه کې موږ د PK100 نه MP انورزیب خان منتخب شو. موږ هغه سپورټ کړی وو او د هغه څخه موږ چې کوم مسایلو وعدې راسه کړې وې چې په هغه کې بنیادي وعده د سړک وه، د روډ وه، د دین بهار کلي، نو 5 کروڑ روپۍ الحمدلله د هغې دپاره منظور کړي دي او په هغې باندې کار شروع دی. دې نه علاوه واټر سپلای سکیم وعده راسه کړې وه چې هغه هم تقریبا پوره کېدو په مراحلو کې دی. نو څومره وعدې چې زموږ څخه هغه کړې وې هغه زموږ څخه پوره کړي. بلکل جی موږ دغه مسله زموږ ته اشد ضرورت دی د سکولونو. مخکې کوم سکولونه که شوي دي نو هغه هسې انفرادي خلکو له شوي وو او اوس موږ اجتماعي ځایونو باندې مطالبات د منسټر صاحب انورزیب خان نه کړي دي او هغه راسه تقریبا منلي وعده راسه کړې ده. انشاءالله امید دره به ساتو چې موږ هغې پسې کوشش کوو چې دین بهار کلي دپاره اشد ضرورت په دې وخت کې د پرایمري سکول دی، د های سکول ضرورت هم شته دی، خو چونکې په موجوده وخت کې پرایمري سکول وعده یې کړې ده او زه امید دره به ساتم چې هغه به هم زموږ څخه پوره کړي. یاره جي د زنانو خو پرایمري سکولونه شته دی، های سکولونه نشته دی او میډل سکول بیا د حاجي بهادر خان صاحب د کور خواته دی، نو زموږ د علاقې ماشومان یې بیا هلته د تعلیم دپاره راځي او پرایمري سکول هلته شته دی، یو سکول نیم شته دی، هغې د لرې لرې ځای نه په دغه علاقه کې غالبا یو سکول دی پرایمري سکول په دین بهار کلي کې، او کولاله کې پرایمري سکول د جینکو نشته دی، نو دغلته خلک راځي، ماشومان دغلته جینکۍ تعلیم حاصلوي. حاجي صاحب دا راته ووایه چې تاسو مخکې د روډونو ذکر وکړو چې یاره انورزیب خان زمونږ د 5 کروڑ روپو منصوبه منظور کړې ده. موږ د دغه علاقې ویزټ هم کړی دی، باقاعده موږ کتلي دلته یو ځل افتتاح وه د پل او هغه د اپنې مدد آپ کې تحت لکه خلکو خپلې چاندې راټولې کړې وې او دغه پل یې پرې جوړاوه. نو اوس صورتحال څه دی؟ دغه خلک چې دی هغه په دغه اوبو باندې به تله راپورې وته به هم پې تله به هم پې بېرته چې کله به باران نو ډېره غټه مسله به وه. نو اوس صورتحال څه دی؟ یاره جي صورتحال خو په موجوده وخت کې د پل هغه زوړ حال دی. دغه چونکې زمونږ د کولالې قوم ته ډېر زیات تکلیف و، نو ټول قوم اپنې مدد آپ کې تحت چندې وکړلې وګرځېدو موږ ټول او دغلته په موجوده وخت کې یو پل په خپل لاګت تقریبا 50 لک روپۍ لاګت پرې راغلی دی چې غالبا دا به په باجوړ کې ریکارډ وي چې د قوم خلک راوتي او اپنې مدد آپ کې تحت خلکو پل جوړ کړی، خو چونکې ضرورت و نو د هغه ضرورتو کار هم کړی دی او نوره مخکې مطالبه انورزیب خان ته هم د پله ور وړاندې کړې ده او هغه راسره منلې ده انشاءالله چې دغه وعده هم زموږ څخه پوره کړي. رژي هسپتالونه خو زما په خیال باندې د سر راډوله شته دی نه، یو په قذافي کې یو بي ایچ او ده
او نورو داسې په نږدې زمونږ دین بهار کلي یا کولاله کې نشته د هېڅ قسم د هسپتال موجود نشته. مسایل ډېر سیوا دي، نو که یو ځل موږ خو وړاندې کړي دي، خو په یو ځل دا مسایل محدود دي او وسایل نامحدوده دي. وسایل محدود دي او مسایل نامحدوده دي. نو ان شاء الله تعالی دغه مسله پورې به موږ ورنښلو او ان شاء الله چې دا به هم راسره کوي، چونکې قوم متفق دی او له مخکې نه خو تاسو ته معلومه وه چې زموږ تعلق د جماعت اسلامي سره و، خو چونکې دغه پلیټفارم نه زموږ مسایل نه اورېدل، نه حل کېدل، نو مجبوراً بیا موږ د پاکستان تحریک انصاف سره د ټول کلي د ټولې علاقې د هغې سره د ملګرتیا اعلان وکړو. انشاءالله اوس زموږ مسایل اورېدو طرف ته روان دي، انشاءالله دغه مسله به هم حل شي. بلکل جی شته، داسې زموږ په دې علاقه کې بر استانهدار قوم ورته وایي چې دغه 15-16 کلي دي، بالاکوټ او کنډر او بانډا، هلته د بجلۍ بلکل نظام نه دی شوی د اوسه پورې. انشاءالله موږ کوشش کوو چې انورزیب خان منسټر ته دغه مسلې هم وړاندې کړو او دغه علاقه هم انشاءالله د بجلۍ نه مستفید شي. نورزمان مستفید صاحب، ما خو تاسو ته مخکې وویل چې چونکې دې علاقې ته جماعت اسلامي زموږ تره ملک نور محمد خان مرحوم دلته اورنۍ د جماعت اسلامي بنیاد هغه ایښودی و. دغه وخت غالبا د جماعت اسلامي امیر فقیر محمد و چې هغه مېلمه کلی و، څو ځله دعاو ته د هغه دعاو کلی زموږ یو دغه مشرۍ کلی دی، هغې ته یې مېلمه کلی و. چونکې بیا زموږ مسایل د دې پلیټفارم نه حل کېدل، موږ ته هغه عزت او هغه نظر جماعت اسلامي کې نه کېده. لهذا موږ چونکې د قوم اواز و، د قوم زموږ نه څه توقعات و، دې پلیټفارم نه حل کېده، نو موږ مجبوراً پاکستان تحریک انصاف جاین کوو. انشاءالله هلته زموږ عزت دی، نو موږ ته بل ځای ته د څو ضرورت نشته. زموږ مسایل هم د دې پلیټفارم نه هوارېږي، انشاءالله د دې څخه زموږ ملګرتیا وي. د عام ولس لپاره به زه دا پیغام او دا میسج ورکړم چې چونکې دا وخت تعلیم دی د ټوپک دور ختم شوی دی او خپلو ماشومانو ته تعلیم ورکوي او په خپل منځ چې کومې قومي مسلې دي یو بل سره په اتفاق اوسېږئ او هغه خلک سپورټ کوي چې کوم د دې علاقې دپاره د خیر کارونه کوي. نو ټولو ته به دغه پیغام زه ورکړم، خپلې علاقې ته، د ټول باجوړ ته، د ټول ضلع لوی ډېر ته، چې په خپلو ماشومانو تعلیم په خپلو ماشومانو باندې وکړي. بنیادي ضرورت د تعلیم